وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصر إلى إفساد عقائد المسلمين والقائد فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين. دا عبارت دفع اشکال تفصیلی دی. هغه دا چې تاسو وایئ چې علمي کلام ویل ضروري دی. د علمي کلام د ویلو متعلق خو سلف طعن او تشنیع کړی. علمي کلام مو وایي لکه د امام ابو یوسف سے بارے کې من تکلم فقط تزندق. سوچ علمي کلام یې زندق. امام شافعي سے بھی سوچ علمي کلام یې مخوره تور کې په خر باندې بټو خار کې وګرځي. دې بیا دا ګناه نه او نور خبره ډېر چې ایمونه منقول. نو دې خو یو اجمالی جواب دی او تفصیلی. اجمالی جواب پیدا دی چې دا قسم اقوال چې منقول لدا د هغه علمي کلام متعلق منقول دي چې کوم معتزله استعمالي د حق خلاف هغه عقلي فلسفي دلایل چې د حق خلاف استعمالي او دا کوشش کوي چې د دې په ذریعہ سره حق ځان ته چوغو حق ځان تخکته. نو د داسې علمي کلام چې د اهل بدعت علمي کلام د داسې علمي کلام ویل دا صحیح نه دي او د دې حضراتو دا خبرې چې دې من تکلم فقط تزندق یا چې علمي کلام یې مخوره تور کې پاره کې وګرځي دې متعلق خبره باندې پېښ او د دې دلیل تنویری دا دی چې په خپل امام شافعي سے چې د هر قسم علمي کلام مخالف وي نو بیا اول امام شافعي سے د علمي کلام په زور باندې حفظ الفرق سره مناظره کړه. حفظ الفرق معتزلي سره مناظره دي کې د اشاره ده چې علمي کلام یو د اهل بدعت دی او د دې د اقوال د هغه علمي کلام متعلق چې کوم د اهل بدعت دی. یو علمي کلام هغه چې مستخدم دی د اهل حق لپاره او اهل حق د دفاع دین د پر استعمالي نو هغه بیا په خپل د ائمه استعمال کړی دی ویلې دی او مستحسن یې ګڼل. لکه امام شافعي چې حفظ الفرق سره په دې مسله باندې مناظره کړو د خلق قرآن او د دنیا فلسفي دلایل ورکړي تاسو د علمي کلام. وخپل امام ابو یوسف سے من تکلم فقط تزندق دا مقوله سیدان وغا د بشر المریسی المعتبری سره د هارون رشید په دربار کې د علمي کلام په زور باندې مناظره کړي او نور ائمه خلاره تفصیل کړي. نو یو علمي کلام د اهل حق دی اهل علمي کلام ویل پکار دی او مستحسن دي دا ویل لکه موږ چې دا کوم وایي او یو علمي کلام د اهل بدعت نه اسلاف د طعن او تشنیع چې د هغه علمي کلام متعلق څه کوم د اهل بدعت دی. ځکه اهل بدعت خپل علمي کلام کې ترقی کړي. تا کوم کتاب په 15 جلد کې د علمي کلام شته د معتزله اوس کتاب علمي کلام کې چاپ شو المغني د عبد الجبار المعتزلي په 15 جلد کې پس جلد په 15 جلد کې علمي کلام کې چاپ شو شته الان مکتبو کې ملاوي. نو هغه په دې کې مخکې دی او د هغه د فلسفو باطل درایت استعمالول نو بس هغه ویزه ته ورسي. امام شافعي څه ذکر یې دا شی مو وای او د موږ ائمه ذکر امام ابن عساکر چې مشهور محدث دی تاریخ مدینه د دمشق فاتحه او جلد کې لیکل. هغه د امام اشعری په حالات کتاب لیکل دی تبیین کذب المفتری فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري. باندې کې عمده خبر راوچته کړل چې بعد خلک داوي چې علمي کلام نه دی ویل پکار. نو په خپل ابن عساکر مټ راخلي دي او د علمي کلام په دفاع کې او د اقوال د اسلاف نه چې کوم اقوال منقول دي د هغه په توجیه او تعویل کې سوسو سفیره ګوري. مردان کې زموږ د صفات دوره دوه کاله مخکې کوم کړي و او د کثیر تعداد په علماء شریک شو. نو په هغه دوره کې ما په تفصیل سره د عبارتونه ناظرین ته پیش کړی دا مې ویلي چې دا غره ابن عساکر د ریکارډینګ څخه څورې دي څورې دي ریکارډینګ څورې دي ټول څورې دي اذن کې شریک وځه ماشاءالله غوړې ته ځلیستا دا کار ته نه موري تاسو ها وفي تفسيري ذات سے بعد دا رسا دلار چې سره کمپیوټر کې څه ځان لري میموري کارت واره ورقه مو دغه غوړې نیمه نیمه ته کې دا وره کنه ټول وره کوم دغه اسکال لازم امانه تاسو کوي څوک څوک وره دا
واضح ده اور به شدي کې تاسو نه پیدا ده ها نو تمام په دې مسله تفصیلی بحث کړي بهرحال دا خبره شو تبتغانی کې ابتلو قسمه جوابونه نو چې ومانو قال عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه وداش نقل شوی د سلفونه چې هغه طعن کړي او منع کړي د علم کلام د ویلو نه فإنما هو المتعصب في الدين لو دا د حقیقت لپاره علم کلام نه دی ویل په کار چې هغه متعصب وي په خپل دیني باطل کې لکه معتزلي چې هغه معتزلي دا چې علم کلام وایي او علم کلام ځکه هغه نورم د اهل حق مخالف کیږي نو د داسې قسمه کس په نسبت باندې سلف ویلي دي چې دا علم کلام بنوي علم کلام نه منع کړي دویم والقاصر عن تحصيل اليقين دویم دا چې خالص کړي دغه پټي زمیدار اوس دا یو پټي کې زمیدار دی او تاسو د علم کلام کتابونه شروع کې شرح قاعده او شرح مواقف او مرامه د شروع کې نتیجه بسې ابو جرور د اسلام ته سلام نوز ویل دا څه چې تاسو شپېته صفحې تر په وجودي باندې ولګي چې دا وجودي بدیهي نه کنه نظرین دا نو تختینا اول ونیش نو دا چې کسب علم کلام نه وي ځکه عمده وجه چې محققین فرمایي علم الكلام هو علم الخاص لا للعامه علم کلام علم د خواص دی د عوامو نه دی یعنی علم کلام تفسیری باقی علم کلام اجمالی دا خو ته ارچا ته ویل شي اخو عقایدو حصہ دا هغه ارچا ته شکول شي او ټول له ضروري علم کلام تفسیری چې دا علم الخاص دی علم العام نه تبع ته نه ورته وځو د پټې یو زمیدار را پاسه او هغه علم کلام په وګدو په مطول او مضیل او مباحث کې کینو او بلونیش ابا تبع او په غشته یقین کې چې کوم نه ولا تزلزل راوړي نو هغه د ساده موټي خبرې کوي نو دی وجنه چې قاصر وي د تحصیل له یقین نه غته دی ویل پکار دریم والقاصد الى افساد عقائد المسلمين چې هغه قصد کوي د مسلمانانو د عقاید د افساد لپاره دا کوشش کوي چې مسلمانانو عقاید فاسد کوي د شکوک او شبهات ورواچم لکه مجسمه دا هو عمده خبره او تلورم والخائف فيما لا يفتخر إليه من غوامض المتفلسفين او تلورم حقیقت چې دې لپاره علم کلام وي چې د دغه فلسفو په هغه وګدو مباحثو کې ورننه وسی لکه دا دی عقیده ده چې دا غراوه مبارک د دې عقیده ده چې حیوله ثابت ده د حیوله کې ده هم ثابت اذن عقیده ده چې د اشیاء او ترکیب چې نه دغه د اجزاء لا تتجزا نه شي دلته راځي بیا څه دلته د اجزاء او ترکیب د اجزاء د اشیاء او ترکیب د اجزاء لا تتجزا نه شي بلکې د چا شي د صورت جسمیه نه یاره هغه هم نه کنه او د چا شي د حیوله نه او چې هغه ثابت ده دغه قدم هم ثابت نو بعد خلک راولګي نو دغه په قدم په تیولګي دغه قدم ثابت پېښه عجیب شی ده یو کتاب لیکل شوی د قصتی مع الایمان قصتی هغه طالب دی د افغانستان نه د کتاب د شان نشای شوی دی او د بیروت نه ما سره ستل نایاب شعر نه هغه د فلسفه څه شعر نه د فلسفي په استاد څه ګرځول د فلسفي استاد ورته چاپول او کته نو هغه د امام بخاری ته په بازار کې استاد مونته دی هغه سره بیا نه هغه اول کولاوینه بندو ویل تاسو څنګه یم په دغه خدمت شروع کړې دی ډېر زیات خدمت ذکر دی او زراده بچی دا د خوشاله غږ فلسفه ته بیان بیا د فلسفه حقایق او ارث چې زه اول د داسې شروع کړې چې ما فلسفه څنګه حاصله کړم زه پلانکی زه تلاړم مطرب ورستلاړم پلانکی زه اټوله واقعیا د باندې کړې بیا په د فلسفه دلایل شروع شوي درته کتاب د قصتی مع ایمان او بیا په اخر کې دا دوشنه چې د فلسفه او عقاید متزلزلی او رڼا او نجات دې هغه د قران او سنت په دلایل کې پېښه د داسې کس چې د فلسفه او باطل او عقاید کې ورننوځي او هغه دون ځکه چې بیا اخر کې اعتقاد جوړ شي نو داسې کس په علم کلام د ویلو نه منې کې پېښه یعنی چې غلط لارې د دې بیا نه پېښ نو دا څلورم خبره شو وی والقاصر والخائف فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين او هغه چې دی غوپه وخی هغه چې غوپه وخی په هغه څه کې چې هغه ته موږ محتاج نه د غوامض د متفلسفین نه دغه پر خبره خلاص اصلور وجه
والا الذي مطلب ده کدا خبر نه اخلي دا ما قبل سلو توجيهات چې سما وکړه مطلقاً د علم کلام مخالفت کې دا به غلطه ځکه والا فكيف يتصور المنع عما هو اصل الواجبات واساس المشروعات ونقدا خبر نه څنګه به دا تصور شي چې یو سړی نه منع کړی چې د اصل واجباتونه او د اساس مشروعاتونه اصل واجبات څه شي یا معرفت الله تعالی او معرفت الله تعالی حاصلېږي په علم کلام سره یا النظر في معرفة الله تعالى دام حاصلېږي په کلام سره یا نور پکې لاشه قصد النظر الى معرفة الله تعالى قصد النظر الى معرفة الله تعالى نو دام په سره حاصلېږي علم کلام سره حاصلېږي لہذا علم کلام څخه کوم دی ویل پکار دي او د دې نه راوګرځاني سره هغه نه پکار خبره باندې پېښ وي ثم لما كان مبدا علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الثاني دا عبارت د اشکال چې اشکال واردېږي د العقائد النسفيه پر روان متن باندې چې شروع شوی د دې نه قال ان الحق حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائي دا عبارت د متن د العقائد النسفيه په دې اشکال واردېږي او دا هغه اشکال جواب تفتزانی صرف ثم لما كان مبدا علم الكلام عبارت سره کړي تفصیل د اشکال دا دی چې معترض وایي چې دا علم کلام چې تاسو شروع کړی او تاسو په سر کې علم کلام کې بحث د الہیات نه کیږي د الله تعالی د ذات او صفاتو نو په کار د شدید کې د الله تعالی د وحدانیت د الله تعالی د وجود او د صفاتو خبره شروع شوه نو دلته عقاید نسفیه ولا په سر کې خبره دا شروع کړی دا چې راشي او حقایق ثابت دي او دا اشیاء ثابت دي په نفس الامر کې لرګي مشتا پکې مشتا کمره مشتا نو کتاب د علم کلام دی او دلته لګیدل په فزیکس کې او په بیولوژي کې په دې ضروري نه دی د عوالم په اقسام په څیر خطر کتاب د علم کلام د بکار د الله تعالی ذات باندې شروع شوی او دې لګیدل د عالم په بحثونو پسې چې دا شی کمرم ثابت ده ځکانم ثابت دي غرم ثابت دي وګم ثابت دي د علم کلام نه خبرو سره کار نورا شامل پریوت دندې بګي کې وته نو دې راغلي جواب ورکړي ساده دا دي دا عقاید نسفیه ولا مقاصد ته جوړي او تفصیل له اجمال داته دي چې ګوره د الله رب العزت د ذات ته اثبات لپاره چې ته دلیل قائمه ته بدلایل انیه او القائم دلایل انیه او دلایل انیه دي ته وایي چې د جانب د معلول نه فعلت باندې استدلال شي د جانب د معلول نه فعلت باندې چې کومه څه شي استدلال شي او معلولات ذات العوالم چې دا عوالم ثابت شي نو د خلق به ثابت شي چې د خلق ثابت شي نو بیا ورپسې د دې هغه خالق ثابتي کې دا چا پیدا کړی خبره باندې پېښ شوی د خلق ثابت شي بیا به ثابتي خالق وسل همدا وجه ده چې دا ویلي حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائيه سفسطائيه او فرقه هغه د ارث خیالات د غرشتانه کمرشتانه انسان ته تم خیال زم خیال دغه خیالات دي نو دا هغه رد ذکر کوي دا هغه رد کو نه کینو بیا مخلوق نه ثابت دي او چې مخلوق نه ثابت دي نه خالق مسلم ثابت دي دا هغه رد وکاو مخلوق ثابت کینو دا غي په زمن کې دا مخلوقات دلیل جوړ کو د چا په وجود باندې د خالق وجود بشريه ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات وکله چې بنا د علم کلام چې دا او بنیاد د علم کلام چې هغه د استدلال بکې د وجود د محدثات على وجود الثاني وجود د ثاني باندې او توحید په وحدانیت د ثاني عز وجل باندې وصفاته او صفات د ثاني عز وجل باندې وافعاله او افعال د ثاني عز وجل باندې ثم الانتقال منها الى سائر سميات وبیا د دې اثبات شو کله بیا نور سميات لکه عذاب قبر ته پر استراحت تا نو ناسبه دا ناسبه جواب د لما شو لما ثم لما كان نو ناسبه تفسير الكتاب ناسبه دا لازم د تفسیر ولا فاعل مناسب شو کتاب چې کومه په سر کې لګول چې ته په سر کې هوکي به تنبيه على وجود ما يشاهد من الاعيان والاعراض دا هغه اشیاء باندې تنبيه وکړي چې باغی مشاهده کې د اعیان او د اعراض دا من الاعيان والاعراض د ما يشاهدو کې د ما موصولې لپاره بیان دی او به تنبيه ذکر وي چې اعیانم ثابت دي اعراضم ثابت دي دا نظری اشیاء نه په نظری اشیاء باندې دلیل قائمي او په بدیهی اشیاء باندې دلیل نه قائمي بلکې څه کېږي تنبيه کی خبر باندې شوګه
یعنی دا انسان ثابت دی، دا کمره ثابت ده، دا خو نظری شی نه، دا بدیهی دی کنه. نو بدیهی اشیاء چې ځان ته دلیل قائمه نه، هغه تنبیه وي، هغه صحیح دلیل بنئ. خبره مې خذي وتحقق العلم دا نو بتنبيه على دلالة الرحم على دلالة وجود بني أتى وتحقق العلم. يناسب تسير الكتاب بالتنبيه على تحقق العلم بها. مناسب شخص الكتاب فسر كمغرور ذات خبري علم متحققين بها پر دغباني عيان اعراض باندې ليتوصل ضمير د فاعل پکې مصنف ترا دی ليتوصل د فرض بذلك چې مصنف ورکی د دې مباحث په ذریعه سره چاته مقصود ته الى معرفت ما هو المقصود الاهم، معرفت مقصود اهم ته چې هغه څه دی، ذات تبارک تعالی دی، توحید دی او صفات تبارک تعالی. يكفي بقال اهل العقيده